السلام علیکم. ګرانو پښتنو، د نادره په باره کې د شناختی کارت په باره کې زه یو څه معلومات درکوم. کله چې هم تاسې پاکستانی کارت لرئ او بعد کې تاسې افغاني کارت جوړ کړئ، ACC افغاني سټیزن کارت جوړ کړئ، اوس تاسې بیرته پاکستانی کارت غواړئ. څه ټایم چې تاسې پاکستانی کارت غواړئ، تاسې نادره ته ځئ او راځئ. نادره سره دا اختیارات نشته چې دی ډایرکټ د تا مجلس واوري او د تا شناختی کارت بیرته اوکې کړي او د تا افغاني کارت ختم کړي. درې کمیټیانې جوړې دي. څه ټایم چې تا په خاندان کې د یوه کس شناختی کارت جوړ وي، افغاني کارت جوړ وي او افغاني کارت ته ختمول د هغه یوه کس غواړي، د تا د خاندان معتبرین کوم چې مشر ده لکه پلار نیکه هغه د حاضره سي نادره ته د کمیټۍ ته دا بیان وکړي چې دا زه تاریخ لرم، دغه د ما شناختی کارت دېس کس په غلطي سره جوړ کړی ده، لہذا زه تاریخ پاکستان لرم، د ما کارډونه دا ټوله جوړ دي، په دغه ټول خاندان کې د یو کس دا په غلطي جوړ کړی ده. دا یوه مجلس که چیرې د تا ټول خاندان جوړ کړی او د تا د خاندان کې درې څلورو کسانو جوړ کړی او هغه ته بیرته ریورس کول غواړي، پاکستانی کارت غواړي، نادره قطعا اختیارات نشته ورسره. ته به کمیټۍ ته ځې، DC کمیټۍ ته پیش شه، ریجنل کمیټۍ ته پیش شه، هغه کمیټو سره دا اختیارات دي. څه ټیم چې هغه کمیټۍ ممبران ناست دي هغه عام کسان نه ناست، هغه د کمیټۍ کې DC ناست دي، هغه سپیشل برانچ ناست دي، نادره ناست دي، ISI ناست دي، IB ناست دي، دا کسان ناست دي. په دې باندې مشتمله کمیټۍ یې. څه ټیم چې تا هغه مطمئنه کې بیا د تا کارډ هغو سره اختیارات شته چې آرډر وکوي، تا ته نادره ته ورسي او په هغه آرډر مطابق تا ته شناخت کارت جوړ سي او د تا افغاني کارت ختم سي. که چیرې کمیټیانې هم ته اټینډ کړې، کمیټیانو هم څه داسې رزلټ نه رایست، ولې هر کس پاکستاني حالات په مطابق باندې په منډه دي سره د تا مسلې ته ورپام لا نه د غټې مسلې جوړې دي. بیا ته دا کوای چې د هغو کمیټیو اټینډنس کوم له تا سره پرچیانې هغه راواخلئ، راسئ عدالت های کورټ به د تاسې ریټ ولګېږي، های کورټ به دا خلک راوغواړي چې تاسې د دې کس کیسه یاست. های کورټ سره بیا اختیارات ستاسې د تاسې په حق کې اډر پاس کې. دغه طریقه ده. په دې ګرمیانو کې مه ځانونه پریشانه کوئ، مه د کور مسیران که باباګانې کادې وي ډېرې پریشانیو سامنه کوئ، زه خبر یم. لہذا دغه حل ترتیب د ما په وس د ما په علم په مطابق ما تاسې دروشو. دا ویډیو به انشاءالله زه خپل یوټیوب چینل باندې هم درته لګوم او زه په ټیک ټاک هم درته لګوم. یوټیوب چینل ما لا اینڈ کرایم بای انور جان ناصر په نامه باندې یوټیوب چینل ده، هغه هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله دا رنګه معلومات به زه تاسو ته درکوم، که هغه د نادره په حواله سي، که هغه د چیک بک په حواله سره، که هغه د FIR په حواله سي، که هغه د ضمانتو په حواله سره ما چې کوم کېدو انشاءالله هغه به زه تاسو لپاره کوم. زه به تاسو ته لارې لیکه درښیم. زه غواړم چې هر کس پاکستانی کم از کم دون قانون ورته معلوم وي چې دا خپل روزمره زندگی د هغه قانون په مطابق دوی تیروی سي. دون معمولی مسئله موږ منډې راووي، سردار صاحب دا راوکوه، MPA صاحب دا راوکوه، ملک صاحب دا راوکوه، هغه نورې کیسې ډېرې غټې غټې کیسې دي، هغه د غټې غټې کیسې راواروي. دا کوچنۍ کوچنۍ مسلې باید ستاسو ته په خپله معلومات او په خپل حل کوي. سرداران صاحبان خو نن سبا ډېر مصروفه دي، غټې غټې مسلې را حل کوي، نو ولې هغه ډسټربه کوو. یو جهان مننه. د تاسې د ټولو غریب وکیل انور جان ناصر له تاسې سره به انشاءالله شانه به شانه تاسې ته دا رنګه معلومات درکوم چې د ما په وس ول. نور زه هم انسان یم، کارونه لرم، خوب لرم، خوراک لرم، بچیان لرم، له هغو سره به ټایم کوم، کوم کیسونه اخیستي کیسونه به کوم، ورځې د شپې تاسو ټلیفونان را روان دي، معذرت غواړم، خوا به نه بدوئ. میسیجانو جواب به درکوم انشاءالله ما تر وس تر مطابق. نور تاسو ویډیو ګورئ، انشاءالله تاسو مسله به تاسو ته په ویډیو کې معلومه وي، زه به درته شیر کوم. والسلام، الله حافظ.